مسلمان ارورا حج قبلیگی مبرور دویمه مانا په حلالو پیسو قبلیگی دانا چې د چا دکان باندې دې قبضه کړې ده دانا چې د چا په کور دې قبضه کړې ده دانا چې د چا په مارکیټ دې قبضه کړې ده مسلمان د دینه 100% خلق نا خبر دي مالک یو ده تا په قبضه کړې ده کرایه باندې دې بل ته ورکړې په 40,000 مالک ته ورکې 15,000 مسلمان کمیشن ده مسلمان په دې ته حج کې مسلمان په دې ته عمره کې مسلمان ته د دین زکات ورکې مسلمان ته په دې جمعتونه جوړې ورشه عالم ته چې دا پیسې مال حلال دي که حرامي ته پیله حج ته ځي چې دې دپاره چې سبا زه راشم او ما ته خلق وایي حاجي صاحب راغلی او ما ته پته وي چې په پردي کور په دوکان دې قبضه کړي په مارکیټ دې قبضه کړي او زه به تا ته حاجي صاحب ووایم چې زه دې ووینم زه به ته حاجي صاحب ویم حاجي صاحب ته کلم نه ویم مسلمانه ویښ شه ته به ټول عمر موږ دا حرام خورو او نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کے راضی مفہوم مبارک کے دا سے دے بیدایہ و نہایم دا ذکر کرے دے وے کم کس چی یو لیش چان زمک قبض کی وے دگا یو لیش پولا اللہ دا قیامت پورز اوت توق کی دا اوت زمکی دا پولا اوت توق کی او دا تبی غار تورواچی او دا پا دی غار کی بدا پرتی دا بخپل سر نشي اوچتولی الله دې مونږ او تاسو ته وساتي یو من چاته غاړې ته واچوه ام تر ماسخوتنه پورې به تې ساوتي ځکه یو بیا سم نه وي پاتې مسلمانه دا قبضې مبضې په اسلام کې نشته د لړبي کالې په قانون کې شته که ګورې دا په اسلام کې نشته سرکاري ځمکې دې قبضه کړي مارکیټ کې دې 50-60 دوکانونه نیولي دي سرکاري په ځمکه ته پروت یې سرکار ته 2,000 او 3,000 روپۍ ورکې او خپله د یو دوکاندار نه 50,000 روپۍ کرایي د میاشتې اخلي ته به ما حاجي صاحب چې زه حج ته تللی یم ما جمعې په ورځ حج کړی حجي مبرور دی خدای راستي که یو حج څه کې چې یو طواف د سره نه منم پیسې د حرامې دي ځان ته د حج مبرور نسبت کې